كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ان الذين كفروا مخکد متقین ذکروا اس الله پاک مخکد اتقیاء ذکروا اس الله پاک د اشقیاء ذکر کئ مخکې نیک بخت ذکر شو اس بدبخت ذکر کیږي مخکې مؤمنان ذکر شو اس الله پاک کافران ذکر کئ نو مناسبت تضاد ده تقابل تضاد د ما قبل د ما بعد سره تقابل تضاد ده چې دا خبره موږ له سمزان تکار وکړو اعتراض دا وریدي چې مخکې د مؤمنانو ذکرو او اوس د کافرانو ذکر کوي او د مؤمن او د کافر په مابین کې تقابل تضاد وي وای شي نو معترض اعتراض کوي چې تقابل تضاد خو جامعي وهمي دی موږ په تلخیص کې وایو په باب د فصل او د وصل کې چې د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې جامع پکاري دا جامع کله وهمي وي جامعي وهمي دا د تضاد په صورت کې وي کله چې تاسو د اسامه رحمه الله ذکر وکړي نو بوشم په خپل ذهن ترازي او چې د بوش ذکر وکړي نو د اسامه ذهنم په خپل اسامه ذکرم په خپل ذهن ترازي چې بوش په یو مجلس کې یاد شي اسامه په خپل د خلکو ذهن ترازي چې دا د دشمن وي نو یو دشمن چې یاد کې دا بل دشمن دی په خپل ذهن ترازي دا جامعي وهمي دی جامعي وهمي هم دي ته وایي بعضی مسلمانان چې یاد کې کافر دي ذهن ته نه راځي بعضی کافر چې یاد کې بعضی مسلمان دي ذهن ته نه راځي نو الته جامعي وهمي نشته ځکه تقابل تضاد نشته بعضی مسلمانانو د کافرانو سره دوستی ده نو چې دوستی ده د کافر غلام چې وي نو الته جامعي وهمي نه تقابل تضاد نه بهر تقدیر خبره وګدیږي مختصره کومه درته مخکې د مؤمنینو ذکر ورسته د کافرینو ذکر ده د دې ډول په مابین کې تقابل تضاد ده او چې د دوه شیانو په مابین کې تقابل تضاد وي دا تقابل تضاد جامعي وهمي ده او چې کله جامعي وهمي راشي الته عطف ذکر کیږي دلته الله پاک د څه حکمت د وجنه ترک د عطف وکړو وښه تعالی اعتراض باندې پوښتنه مخکې د مؤمنانو ذکر ده ورسته د کافرانو د دوه په مابین کې تقابل تضاد ده نو جامع پکې وهمي ده او جامعي وهمي چې کله راشي انت عطف الله پاک ترک د عطف ولې کړی ده تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته د مخکینیو جملو او د دې ورستنیو جملو په غرضونو کې فرق ده په غرضونو کې تباین ده نو کمال انقطاع ده پکې غرضونو کې داسې تباین ده چې په مخکینیو جملو کې کمال د کتاب الله پاک بیانوي هلته د کتاب بیان ده ذالک الکتاب تر اولئک هم المفلحون تر دې پورې کمال د کتاب الله پاک بیان کړو نو د مخکینیو جملو نه غرض او مقصود کمال د کتاب ده او دلته الله پاک کفار او د دوی صفات ذکر کوي نو مخکې احوال د کتاب ذکر شو دلته کفار او حالات د کتاب کفار ذکر کیږي نو د دوړو د غرضونو په مابین کې تباین ده نو د تباین فی الغرض لوجنا کمال انقطاع راغلا او چې کله کمال انقطاع راشي نو ال ترک د عطف نو ځکه الله پاک حرف عاطف نه ذکر کړي خو شو جو اعتراض دا وریدي دویم اعتراض چې بالکل ټیک ده د مخکینیو جملو د ورستنیو جملو د غرضونو په مابین کې فرق ده مخکینیو جملو کې کتاب او حالات د کتاب بیان شو کمال د کتاب بیان شو ورستنیو جملو کې کفار او حالات د کفارو بیانېږي تباین فی الغرض ده صراحتا لیکن ضمناً پکې بیا تقابل تضاد شته اصل مقصود د مخکینیو جملو نه کمال د کتاب ده خو په دې ضمن کې د مؤمنانو مدح وشو کنه اولئک علی هدى اولئک هم المفلحون په ضمن کې د مؤمنانو مدح راغله نو چې ضمنی د مؤمن ذکر وشو او وروسته د کافر ذکر کیږي نو ضمنی د رجال بیان ده او داسې رجال چې د دوی په مابین کې تقابل تضاد ده نو ضمنی خو پکې جامعي وهمي شته کنه نو بیا پکې الله پاک حرف عاطف ولې ذکر نه کړو تاسو ورته جواب ورکړئ چې ضمنی جامع شته بالکل خدا ضمنی جامع د صریحي کمال انقطاع په مقابل کې اعتبار نه لري دی ضمنی جامع ته اعتبار نشته ضمنی ټیک ده د مؤمنانو مخکې ذکر دی ورسته د کافرانو خو اصلي مقصود او صراحتا مخکې کمال د کتاب دی ورسته د کفارو د صفاتو د کفارو ذکر دی نو ګوره دا کمال انقطاع صریحي ده او جامع پکې ضمنی ده نو دا صریحي کمال انقطاع په مقابله کې دی ضمنی جامع ته اعتبار نشته نو چې اعتبار ورته نشته لدی وجنه الله پاک حرف عاطف نه دی ذکر کړی معترض اعتراض کوي چې دا کمال انقطاع خو په یو ترکیب کې و اولئک کلمات یو ترکیب داسې وکړو چې یو الذین
یو ترکیب دې ماته داسې وکړو چې الذين يؤمنون بالغیب دا د متقین سره مربوط کی هدى للمتقین کې د کتاب بیان دی الذين يؤمنون بالغیب کې هم د کتاب بیان ترهم المفلحون پورې دا چې د هدى للمتقین سره مربوط کی لیکن کله هدى للمتقین سره مربوط نه کی نو بیا خو کمال د کتاب تر هدى للمتقین پورې بیان تر دې پورې کمال د کتاب بیان شو ورسته الذين يؤمنون بالغيب د ما قبل سره ربط نه لري دا ځان ته مبتدا ده دلته خو بیا د مؤمنینو بیان ده وښه نو اعتراض دا وریديږي چې الذين يؤمنون بالغيب کله ما قبل سره مربوط کی نو به بالکل ټیک ده په ټول جملو کې د کمال د کتاب بیان ده او ورسته د کفارو او د حالات د کفارو بیان ده بیا خو پکې کامل انقطاع ده لیکن الذين يؤمنون بالغيب ده هدى للمتقين سره مربوطه نه کی نو بیا خو په مخکنی ټول جملو کې کمال د کتاب نه بیانېږي بلکې کمال د کتاب تر هدى للمتقين پورې بیان شو او رسته د مؤمنانو بیان دی نو تر اولئک هم المفلحون پورې مؤمنان بیان شو د دین رسته الله پاک کافران بیانې نو رجال او حالات د رجالو ذکر شو او د دوی په مابین کې تقابل تضاد دم دغه جامع وهمي ده او جامع وهمي په صورت کې عطفي نو الله پاک ترک د عطف له وکړو تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره الذين يؤمنون بالغيب دا کده هدى للمتقين سره وصل کیو که فصل کی په دې جملو کې اصلي مقصود بیان د کمال د کتاب ده که وصل راولي بیا خو تمني چې بیان د کمال د کتاب ده که وصل کی او که فصل کی بیا بیان د کمال د کتاب ده څنګه بیان د کمال د کتاب ده هدى للمتقين تاسو ویل چې دا منشأ د سوال ده منشأ د سوال پسې سوال راځي د سوال پسې جواب راځي الذين يؤمنون بالغيب دا جواب ده مخکې د جملې مستأنفه په تفصیل کې درته مو ویلي چې الذين يؤمنون کدا ما قبل سره وصل نه کدا به مبتدا شي نو چې خو مبتدا شي جمله مستأنفه بشي کنه مبتدا سره د خپل خبر نه نو هدى للمتقين دا منشأ د سوال ده د دین ورسته سوال مقدر کیږي دا الذين يؤمنون بالغيب دا ورته جواب ده جواب تابع د سوال وی سوال تابع د منشأ د سوال وی په منشأ د سوال کې کمال د کتاب ذکر شو صحیح شو نو په دې جواب کې هم کمال د کتاب ذکر کیږي وای شو بهر تقدیر مخکنیو جملو کې کمال د کتاب الله پاک بیانې او پورستانیو جملو کې کفار او حالات د کفار او الله پاک بیانې نو د دوړو جملو په مابین کې کمال انقطاع ده نو ځکه په کې الله پاک حرف عطف ذکر نکړو ان الذين كفروا فان كدر تدو خبركم یو د ان د عامل والی خبره او دویمه ده چې ان د فاره د تحقیق د نسبت ده نو ان الذين كفروا ان د حروف مشبہ بالفعل نه ده او حروف مشبہ بالفعل اتفاقا په دوه اسمونو باندې داخليږي اول اسم تنسب ور کوي او دویم اسم ترفع ور کوي ان زيدا قائم داسب وایي نسب خو اتفاقا د دې ان په وجه ده د دې حروف مشبہ بالفعل په وجه ده ان زيدا په دې زيدن کې نسب د چا د وجه نه راغلی ده د ان د وجه نه ان زيدا قائم په دې قائم کې رفع راغلی ده دا رفع د چا د وجه نه راغلی ده نو په دې کې اختلاف ده بشرین وایي چې په قائمون په دې خبر کې رفع هم د دې حروف د وجه نه ده او کوفیان وایي چې نه په دې خبر کې رفع د خبریت د وجه نه ده خبریت مقتضی د رفع ده د ان د وجه نه ده نو ان زیدا قائم په دې پوه شئ زیدن کې نسب چاره وستو ان قائمون کې رفع چاره وستا بشریان وایي چې ان را وستا او کوفیان وایي چې ان په دې کې اثر نه دی کړی بلکې دا خبر دی او خبریت تقاضا د رفع کوي نو دا دوه مذهب دي د بشریانو د لپاره دلیل دا دی چې ان دا دواړه کار کړی دي اسم تنسبم ان ور کړی دی او خبر طرف هم دی ان ور کړی دی نو ان دواړه کار کړی دي نسب امروسته دی او رفع امروسته ده دا دواړه اثرین د لپاره د ان دي او د دې وجه دا ده چې دا حروف مشبہ بالفعل چې دي دا د ماضی سره مشابه دي مشابهت عامه د ماضی سره شته او مشابهت خاصه د ماضی سره شته مشابهت عامه د ټول افعال ماضیه سره ده د دې حروف مشبہ بالفعل د ټول افعال ماضیه سره مشابهت عامه ده مشابهت عامه دا څه ده لکه څنګه چې ماضی ثلاثي وی کله رباعي وی نو دا رنګ د حروف مشبہ بالفعل هم بعضی ثلاثي دي بعضی رباعي دي
دویم دا لکه څرنګه چې په فعل ماضی کې بنا علی الفتح وی ماضی مبنی علی الفتح نو دارنګ دا حروف مبنی دي په فتحې باندې دارنګ لکه څرنګه چې ماضی لازمی طور په اسم داخليږي نو دا حروف لازمی طور په اسم داخليږي دارنګ لکه څرنګه چې ماضی خپل معنا اسم طور کوي ضرب زیدون نو دارنګ دا حروف خپل معنا اسم طور کوي نو د مشابهت عامه د ماضی سره او مشابهت خاصه مشته مشابهت خاصه بیا یوازې د متعدی سره ده لکه متعدی ماضی چې دا غینه وروسته دو اسم ذکر کیږي یو فاعل بل مفعول نو د دې حروف مشبہ بالفعل نه وروسته دو اسم ذکر کیږي یو اسم بل خبر نو د مشابهت خاصه بیا یوازې د متعدی سره ده ماضی متعدی د دې نه وروسته دو اسم ذکر کیږي یو فاعل هغه مرفوع وي او بل مفعول هغه منصوبي نو د دې نه وروسته دو اسم ذکر کیږي اول منصوب دویم مرفوع نو لکه ماضی چې په دوه اسمو داخليږي نو دارنګ دا حروف په دوه اسمونو باندې داخليږي په دې خو پوه شو اوس ماضی تم عمل اصلي ور کړی دی اول اسم مرفوع دی ځکه فاعل دی دویم منصوب دی ځکه مفعول دی نو د ماضی اول اسم مرفوع وی دویم منصوبي دی عمل اصلي دی نو هغه مشبہ به دی او د حروف ورته مشبہ دي نو دوی تم عمل فرعي ورکړو د دوی به اول اسم منصوبي دویم به مرفوع وي نو د عاملیت حیثیتو دا خو د بصریانو په مذهب او کوفیان وایي چې ان یوازې زیدن تنصب ور کوي او قائمون کې دا رفع چې دا د مقتضا د خبریت ده نو خبریت ته دې تقاضا کوي چې دا د مرفوع وي دا د ان په وجه مرفوع نه ده لیکن د کوفیانو مذهب غلط ده وجه دا ده چې خبریت تقاضا د رفع کوي خو چې کله مجرد وي د عوامل لفظیونه او چې کله مجرد د عوامل لفظیونه نه وي نو بیا خبریت په هر ځای کې تقاضا د رفع نه کوي ولذا افعال ناقصه خبر کله مرفوع وي او منصوبي کان الله غفورا غفورا دا خبر ده او منصوب ده نو هر ځای کې خبریت تقاضا د رفع نه کوي هغه ځای کې تقاضا د رفع کوي چې کله مجرد وي د عوامل لفظیونه دا د ان د عامل والی حیثیت من بیان کو دویمه خبر دلته ذکر کو کلمه د ان د تحقیق د نسبت لپاره کله خلق داسې تعبیر کوي کلمه د ان تاکید د نسبت راولي لدې تاکید نه د پختګي مراده ده هغه معنا اصطلاحي نه ده مراده تاکید به تکرار لفظ الاول هغه د تکرار معنا نه ده مراده بهر تقدیر کلمه د ان د چا د لپاره راځي د تحقیق د نسبت لپاره زید قائم د زید او د قائم په مابین کې یو نسبت ده وای شو دا نسبت څه ته وایي زید او قائم په مابین کې نسبت ده نسبت هیڅ نه نسبت د اتحاد خارجي ته وایي زید او قائم په خارج کې متحد دي کنه زید عاشق الله قاعد د قاعد مصداق څوک دی د عاشق الله دی او د عاشق الله مصداق څوک دی اما عاشق الله دغه اتحاد خارجي د دواړو دي ته ویل شي نسبت صحیح دا په حملیاتو کې او په شرطیاتو کې نسبت اتصال ته وایي او انفصال ته وایي خبره وګديږي بهر تقدیر زید قائمون د دې دوړو په مابین کې نسبت ده زید قائمون د دې نسبت پختګي دا په ان باندې راځي چې دا سویم چې ان زید قائمون یعنی خامخ اتحاد ده زید قائمون د دې په منځ کې اتحاد ده ان زید قائمون خامخ اتحاد ده نو د ان په وجه کې خامخ زیاتېږي ان چلینو خامخ به کې نه راوړي زید قائمون زید قائم ده یعنی د دې دوړو په مابین کې اتحاد خارجي ده او چې ان دې راوړو خامخا ولاړ دی یعنی د اتحاد خارجي یقیني دی ضروری دی نو دا د پاره د تحقیق او د پختګۍ د نسبت راځي نو دا ان بد هغه کلامونو په شروع کې راځي چې الته مقصود هم د تحقیق او پختګۍ د کلام وي لکه د قسم په شروع کې ان راځي دا رنګ د سوالاتو د جواب په شروع کې کلمه د ان راځي سائل کلم مترددي نو په جواب کې دا ان تاکیدن راوړل مستحب دا د تاکید راوړل مستحب دي چې کله سائل منکر نو په جواب کې د ان راوړل واجب دي بهر تقدیر د ان نه مقصد پختګي د کلام ده نو په کوم کلام کې چې مقصود پختګي وي التب ان راوړي لکه د جواب نه مقصد پختګي ده نو جواب مصدر په ان نه سائل سوال کړي ته ورته جواب ذکر کوي نو دا جواب مصدر کیږي په ان ځکه دلته مقصود پختګي وي امدارنګي د ازاله د شک د مخاطب د فارم کلمه د ان مستعمليږي کله ستا مخاطب شک کیوي نو د ازاله د شک د فارا تخپل جمله مصدره کوي په ان دلته
کله کله دا بیا په هغه ځای کې استعمالیږي چې د متکلم یا د مخاطب د ګمان په خلاف کم کار وشي. د متکلم یا د مخاطب یو ګمان دی، د ګمان په خلاف بل کار وشو، نو التم کلمه د ان مستعملیږي. لکه د حضرت مریم رضی الله عنها د دې والده وا هغه فرمایل ربي اني وضعتها انثى، یا الله پاک ما خو جنې وځي کوله، ربي اني وضعتها انثى، اني راو ځکه د دې ګمان دا چې الله به ما ته زوی راکړي، د دې د ګمان په خلاف الله دې ته لور ورکړه، او چې د متکلم یا د مخاطب د ګمان په خلاف یو کار واقع شي الته کلمه د ان مستعملیږي. دلته کلمه د ان ولې راغله؟ دلته ګوره د مخاطب د ګمان خلاف راغلی دی. مخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګمانو چې د ابو جهل او ابو لهب او عتبه او شیبه دا سرسخته کافران به ایمان راوړي، د پیغمبر د ګمان په خلاف دوی ایمان رانوړو، نو د پیغمبر د ګمان خلاف واقع شو، او چې د مخاطب یا د متکلم د ګمان خلاف واقع شي التم جمله مصدره کولی شي په ان، نو ځکه الله پاک د آیات کریمه مصدر په ان کړو. ما درته ویلي چې ان یا جمله قسمیه کې راځي یا جمله جوابیه کې راځي، صحیح یا په هغه جمله کې راځي چې مقصود ترې ازاله د شک وي، یا په هغه جمله کې راځي چې د متکلم یا د مخاطب د ګمان خلاف واقع شوی وي. نو دلته د مخاطب د ګمان خلاف کار شوی دی، مخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د ګمان دا چې دا خلک به ایمان راوړي خو دوی ایمان رانوړو، نو الله پاک دا جمله په ان مصدره کړه. لکه نوح علیه السلام، د نوح علیه السلام د خپل قوم نه دا امید چې دوی به ایمان راوړي، لیکن چې کله د امید په خلاف د نوح علیہ السلام قوم ایمان رانوړو، نو نوح علیہ السلام فرمایل ربي ان قومي كذبون، اے زما رب زما قوم زما تکذیب وکړو، نو د ګمان خلاف کار شوی نو ځکه ان راوړو ان قومي كذبون. الله پاک فرمای ان الذين كفروا، هغه خلق چې هغه کافران دي، ان الذين خبر درته به ورسته کوم چې د دینه څوک مراد دي. و اول د کفر خبره درته کوم. کفر څه ته وایي؟ د کفر دوه تعریف دي. یو تعریف درته ما پرون کړو چې په مجموعه د ضرورتو د دین، مجموعه د ضرورتو د دین، ټول ضرورت د دین په خپل اراده، په خپل اختیار، په خپل رضا او په خپل رغبت باندې اومنه، نو دې ته ویل شي ایمان. صحیح شو؟ یو کروڑ یا یو ارب یا یو لک ضرورت د دین دي، دا ټول ته اومني، په خپل اختیار اومني، په خپل اراده اومني، په خپل رغبت اومني، په خپل رضا اومني، دې ته ویل شي ایمان. او کفر شاته وای پرون ما درته تفصیل کړو چې په دې ټولو ضرورتو د دین کې د یو نه سړی منکر شي دام کفر دی، اگر چې د ټولو نه منکر، خو چې د یو نه منکر شي دام کفر دی. پرون کوم اجمالی بحث درته کړو. نن ګوره د کفر دوه تعریف درته ذکر کوم. یو تعریف د امام غزالی رحمه الله دی، او دویم تعریف د امام رازی رحمه الله دی. امام غزالی رحمه الله د کفر تعریف داسې کوي: هو تکذیب النبی صلی الله علیه وسلم فی شیء مما جاء به. تکذیب پکې ذکر کړو. تکذیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فی شیء مما جاء به، په یو ضروری کې د ضرورتو د دین نه. ضرورت د دین خو پیژنئ، لاسونو خولول دا د ضرورتو د دین نه دي که نه دي؟ نه دي. ضرورت د دین به کمی چې د خواص او عوامو په مابین کې مشهوري او په دلیل قطعی سره ثابت دي، یعنی یا په آیات یا په حدیث متواتر. په خبره خو شو. نو تکذیب النبی صلی الله علیه وسلم فی شیء مما جاء به. ما د پنځپیریانو په مدرسو کې سبق ویل دي. دا پنځپیریان چې دي دا ډیره خطرناکه فرقه ده. دا جمعیت علما د مولانا فضل الرحمن رحمه الله نه ده، بلا شذوذ ټول پنځپیریان دي ته کافر پالټي وای دا ټول مشرکان دي. جمعیت علما کې چې څومره دي وای دا اسی مشرکان معاذ الله. د خپل ځان د دې ډلې نه ماسیوا ټولي دنیا ته کافر وای. همدا مشن د وابیانو ده، د خپل ځان نه ماسیوا ټولي دنیا ته کافر وای. په کوټه کې یو عالم صاحب د نوم نه خلما په دې فیسبوکونو کې ډیر مشهور دی. چرته په کوم مجلس کې ویلي دي زنه خبره، خو په کوم مجلس کې ویلي چې دا وابین خوارج نه دي. پټ په یو مجلس کې ویلي دي. دا مجلس خبره بهر تر راوتلې ده
چې بهر ته راوتلې د پیښور کې خلک خبر شوي دي چې دې مولوي صاحب خو ویلي چې دا خوارج نه دي. نو چې پیښور کې د علما خبر شوي دي نو یو عالم ماته میسج کړي چې هغه مولوي صاحب سهو شوی دی په خلاف بیانونه کې، بل راته میسج کړي چې اخر دغه راته خپل میسج وکړو چې ما نه غلطي شوې ده. نو بهر تقدیر ګوره دا خوارج دي یقیني، دوی مسلمان ته کافر وایي. نو عرض می ګوره دا و چې د امام غزالی رحمه الله په نيز باندې خوارج چاته وایي؟ تکذیب النبی صلی الله علیه وسلم فی شیء مما جاء به، تکذیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ضروری کې د ضرورتو د دین نه. نو چې د ضرورتو د دین نه څوک نه منکر ګوره د کفر د لفظ سره ډېر احتیاط کوي. پیر سباق سے باباجی رحمه الله هغه په اکثرو مجالسو کې ویلي چې کافر تم کافر مو وایي، اسنه چې خپل دې په کافر عادت شي به مسلمان تم کافر وایي، په کافر دې خپل ما عادت کوه چې ارچا ته کافر کافر وایي. دا د کفر د لفظ نظام ساتل پکار دي. نو تکذیب النبی صلی الله علیه وسلم فی شیء مما جاء به، په ضرورتو د دین کې چې د یو نه منکر شي نه انکار نه تکذیب د یو تکذیبو کې نو دې ته ویل شي کفر. تکذیب النبی صلی الله علیه وسلم فی شیء مما جاء به دا د امام غزالی تعریف دی، لیکن دا تعریف جامع نه دی ټول افراد لره، ځکه هغه سړی ترې نه خارج شو چې هغه نه تصدیق کوي نه تکذیب کوي، نه تصدیق کړی دی د ضرورتو د دین، نه ټول ضرورت د دین منلی دي او نه تکذیب کړی دی. نو پکار دی چې دا سړی کافر نشي، حالانکه دا سړی اتفاقی کافر دی چې نه تصدیق کړی دی نه تکذیب کړی دی. نو د امام غزالی د تعریف مطابق دا سړی پکار دی چې کافر نشي، حالانکه دا کافر دی. نو دا تعریف کمزور دی چې تکذیب النبی صلی الله علیه وسلم فی شیء مما جاء به. نو ښه تعریف څه دی؟ امام رازی رحمه الله کړی دی په تفسیر کبیر کې، هو عدم تصدیق الرسول صلی الله علیه وسلم فيما علم بالضرورة مجيئه به. عدم التصدیق الرسول یو منل دی د ټولو ضرورتو د دین، یو نه منل دی د یو ضروری د ضرورتو د دین نه. دا نه منل ته کفر وایي. نه منل بیا د تکذیب په صورت کې وي که د عدم تصدیق په صورت کې وي، نه منل په دواړو ورصادق دي. نو ګوره یو منل دی د ټولو ضرورتو د دین دا خو ایمان شو، یو نه منل دی د یو ضروری د ضرورتو د دین نه نو دا کفر شو. یو منل شو بل نه منل شو. نه منل اوس په تکذیب هم ورصادق دی او په هغه سړي هم ورصادق دی چې نه تصدیق لري نه تکذیب لري، په هغه هم صادق دی چې عدم تصدیق دی. نو خلاصه دا چې د امام رازی تعریف په عربی کې دا چې د عدم تصدیق الرسول صلی الله علیه وسلم فيما علم بالضروره مجيئه به. عدم تصدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فيما علم بالضروره مجيئه به، په هغه ضرورتو د دین کې عدم تصدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په ضرورتو د دین کې چې د یو ضروری د دین نه یو ضروری د دین کې عدم تصدیق راشي نو سړی به کافر. نو دا د امام رازی تعریف اولاد او د دې تایید د ډیرو آیتونو نه کیږي. ګوره الله پاک فرمایي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن عدم تصدیق ته ګوره کفر ویل دی، تکذیب ته کفر نه دی ویل. ومن لم يؤمن کې عدم تصدیق راغلو کنه او د امام رازی تعریف هم عدم تصدیق. مدلته عدم تصدیق ته الله پاک کفر ویل دی. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. نو په دې آیتونو کې تاریکینو د تصدیق ته الله پاک کافرانو ویلي دي اگر چې تکذیب نه کړي. دا رنګي دا کوم آیات چې زموږ په مخ کې تلاوت کوو ان الذين كفروا الله ورته کافران ویلي دي. ولی ورته کافران ویلي دي؟ لا يؤمنون عدم تصدیق دی. لا يؤمنون کې عدم تصدیق ذکر شوی دی. نو دا د امام رازی تعریف دی. د عدم تصدیق په صورت کې الله پاک ابو جهل ابو لهب عتبه او شیبه دې کافرانو ته کافران وایي. نو عدم تصدیق کفر دی. بیا د عدم تصدیق د تکذیب په صورت کې وي صحیح خو او کده نه تصدیق نه تکذیبی. ان الذين كفروا د کفر د پاره مخکې ما درته اقسام ذکر کړه، نن یو څو اقسام نور درته ذکر کوم. کفر په څو قسمه دی. یو کفر تکذیبی. الله پاک فرمای وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب. وقال الكافرون كافرون ویل د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې هذا ساحر كذاب
دا دروغجن ساحر دی. ان کل الا کذب الرسل، ندی دا ټول مگر د پیغمبرانو تکذیب کړي دی. ګوره دې تکذیب ته الله کفر ویلی دی، نو یو کفر تکذیبی دی چې د پیغمبر تکذیب وکړي. دویم کفر د استکبار دی، کفر الاستکبار، چې د تکبر د وجنه د الله او د الله د پیغمبر حکم نه مني. لکه الله پاک د شیطان په باره کې فرمایي ابا واستكبر وكان من الكافرين، انکار وکړو، کبر وکړو او د کافرانو نشو. نو دا انکار وکړو د منلو نه، د الله حکم و نه منلو، د نه منونکي ته الله کافر ویل دي. نو ګوره چې د تکبر د وجنه د الله او د الله د پیغمبر حکم نه مني، چې حکم نه مني، نو دې ته کافر وایي. ابا واستكبر وكان من الكافرين. دریم کفر د اعراض دی، کفر د اعراض یعنی چې د پیغمبر نه تصدیق کې نه تکذیب کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق هم نه کوي او تکذیب هم نه کوي، بلکې اعراض کوي، التفات ورته نه کوي، توجه ورته نه کوي. چې دا توجه ورته نه کوي دا سړی هم کافر دی. الله پاک فرمایي والذین کفروا عما انذروا معرضون، هغه خلک چې کافران دي عما انذروا، دا هغه څه نه چې دوی وویرولې شو، معرضون دوی اعراض کوونکي دي. د دې اعراض ترجمه شاه عبد القادر رحمه الله په ترک الالتفات باندې کړې ده. معرضون یعنی دوی توجه نه کوي، التفات نه کوي، نو دې ته کفر اعراضي وایي. چې نه تصدیق شته نه تکذیب شته، خو دومره ده چې د الله کتاب او د الله پیغمبر ته توجه نه کوي، التفات ورته نه کوي، اعراض ترې نه کوي، یعنی د پیغمبر نصیحت ته توجه نه کوله. نو والذین کفروا عما انذروا معرضون، هغه کسان چې کافران دي عما انذروا، د هغې څه نه چې دوی وویرولې شو، معرضون توجه نه کوونکي دي، توجه التفات نه کوونکي دي. څلورم کفر ارتیاب دی، یعنی چې نه د پیغمبر تصدیق کې او نه تکذیب کې، خو دومره ده چې نه د په صادقوالي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یقین دی او نه په کاذبوالي باندې یقین دی، بلکې شک او تردد دی. نو دا شکی او متردد سړی هم کافر دی. الله پاک په یو ځای کې فرمایي وقد کفروا، او بیا د دې علت بیانوي چې انهم کانوا فی شک مریب، دوی کافران دي او د کفر وجه دا د الله پاک فرمایي چې دوی په شک کې دي. انهم کانوا فی شک مریب، دا څلورم کفر ارتیاب دی. او پنځم چې د کفر نفاقی دی، یعنی چې په ژبه اقرار وي او په زړه کې انکار وي. الله پاک رستنی رکوع کې بیانوي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هغه کفر نفاقی دی. الله پاک رست بیانوي. یو کفر د زندقانو دی، کفر الزنادقه، قرآن کې ورته ملحدین وایي، کفر الحادی، او په احادیثو کې ورته زندق وایي. په ژبه اقرار کوي قرآن مني او په زړه تصدیق کوي، په زړه کې مو چې زه قرآن منم، په ژبه مو چې قرآن منم، خو په قرآن کې چې کوم مضامین راغلي دي او خیر القرون د هغوی کومه تشریح کړې ده، د هغې تشریح مطابق ور باندې عمل نه کوي، د خیر القرون تشریح نه مني. لکه صلات، قرآن کې صلات راغلی دی، دی وایي زه صلات منم، په خوله م وایي چې منم، په زړه کې م وایي چې صلات منم، خو د خیر القرون تشریح د صلات نه مني. د صحابه او د تابعینو د تبع تابعینو چې کومه د صلات تشریح ده چې ارکان مخصوصه دي دا نه مني، بلکې د صلات دپاره وایي و بله معنا ده. د صلات معنا بدله ده، سپورت دی، او یا داسې یوه معنا ده چې مهدي اخر زمان به راشي او هغه به بیا د دې حقیقي معنا بیان کړي. نو دغه چې کومه د خیر القرون تشریح ده دا وایي زه نه منم، دې ته کفر الزندیق وایي، دا سړی هم کافر دی او دا کفر الزنادقه دی. قرآن کې دې ته ملحد وایي او په حدیث کې دې ته زندیق وایي. ان الذين كفروا، والله پاک فرمای هغه خلق چې هغوی کافران دي، سواء علیهم، دا قادیانیان نه دي، دوی وایي موږ ختم نبوت منو، الفاظو کې منو، په زړه کې منو، خو بیا هم دوی کافر دي. ولې کافر دي؟ دوی د ختم نبوت چې کومه حقیقي معنا ده هغه نه مني، چې کومه صحیح معنا د ختم نبوت ته، هغه صحیح معنا د خیر القرون نه مني، بله د ځان نه یو معنا ورته ذکر کوي، و یو نبوت اصلي دی بل ذلی دی، خپله ځان ته معنا، له دې وجې نه موږ دوی ته کافر وایو. ان الذين كفروا، الله پاک فرمایي هغه خلک چې هغوی کافران دي، سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون،
برابر د پدوی باندې کته دوی ویروي او کني ویروي لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم په دې کې درې ترکیب دي او د دې دریو ترکیبونو وروسته به تاسو ته د دې آیات کریمه تشریح ان شاء الله چې په ذهن کې کیږي ګوره اول ترکیب پکې دا ده چې سواء په معنا د مستوین صيغه د اسم فاعل انذرتهم ام لم تنذرهم دا په تعویل د مصدر سره ورته فاعل اسم فاعل سره د خپل فاعل نه خبر د پاره د ان نو د دې ترکیب مطابق ترجمه دا شو ان الذين كفروا الله پاک فرمای بشکا په تحقیق سره هغه خلق چې کفر کړي دي ان مستوین علیهم انذارک وعدم انذارک استاوی رول او نوی رول په دوی یو برابر دي په دې ترکیب پوښوي څنګه ترکیب مې وکړو ان حرف د حروف مشبہ بالفعل الذين موصول كفروا دا ورته سلا موصول سره د خپل سلینا اسم د ان او سواء په معنا د مستوین صيغه د اسم فاعل انذرتهم ام لم تنذرهم دا په تعویل د مصدر سره ورته فاعل اسم فاعل سره د خپل فاعل نه خبر د مبتدا نو سواء په معنا د مستوین سره صيغه د اسم فاعل دا انذرتهم ام لم تنذرهم په تعویل د انذارک وعدم انذارک په تعویل د مصدر سره ورته فاعل ده اسم فاعل سره د خپل فاعل نه خبر د پاره ده ان دا یو ترکیب دویم ترکیب دا ده چې سواء دا خبر مقدم ده انذرتهم ام لم تنذرهم دا مبتدا مؤخر ده یعنی انذارک وعدم انذارک سیان علیهم نو تقدیر د عبارت دا شو ان الذين كفروا الله پاک فرمایا خلق چې وی کافران دي انذارک وعدم انذارک سیان علیهم استاوی رول او نو رول په یو برابر دي نو سواء خبر مقدم مبتدا ورته نه وایي ځکه نکره ده او انذرتهم ام لم تنذرهم دا په تعویل د مصدر سره چې انذارک وعدم انذارک ده دا مبتدا مؤخره په دې دویم ترکیب یو اعتراض راځي چې په مبتدا کې تعدد ده انذرتهم ام لم تنذرهم او تعدد د مبتدا مستلزم تعدد د خبر لره او په خبر کې خو تعدد نشته سواء ده تاسو ورته جواب ورکړئ چې سواء په معنا د مصدر سره ده چې استوا ده او چې کله معنا مصدر شو نو موږ په کافیه کې وایو چې والمصدر لا يسمى ولا يجمع مصدر نه تسنیه کیږي او نه جمع کیږي نو مبتدا چې انذار او عدم انذار کا اگر چې متعدده ده خو خبرې په صيغه د مفرد ذکر شو چې سواء ده دا دوه ترکیب شو عزیز الله پوه شو په دوه ترکیب اول ترکیب کوم یو سواء دې نه شروع سواء په معنا د مستوین صيغه د اسم فاعل انذرتهم ام لم تنذرهم دای په تعویل د مصدر سره فاعل فعل تم فاعل ویلخه انذرتهم فعل ده کنه ده فعل تم فاعل ویلی یعنی فعل مسند الیه په اول ترکیب کې دویم ترکیب کې فعل تم مبتدا ویلی سواء خبر مقدم انذرتهم ام لم تنذرهم دا فعل ده او فعل تم مبتدا او مسند الیه ویلی نو په دواړو ترکیبونو باندې اعتراض واردېږي ګوره اعتراض دا واردېږي په دواړو ترکیبونو کې چې په دواړو ترکیبونو کې انذرتهم مسند الیه شو حالم کې انذرتهم چې ته مسند الیه کې کنه نو درې نقصان راځي دا بدري اعتراض شي اول اعتراض بدارا شي چې فعل به مسند الیه شي په اول ترکیب کې به فاعل شي فاعل مسند الیه په دویم ترکیب کې به مبتدا شي او مبتدا مسند الیه وي حالم کې فعل مسند الیه نه وي دا اول اعتراض په دې پوه شئ د دې اعتراض نه به تاسو جواب ورته ورکړئ چې ګوره یو د فعل معنا مطابقی ده او بل د فعل معنا تضمنی ده د فعل نه چې کله معنا مطابقی مراد شي چې حدث نسبت او زمانه ده نو دا معنا مطابقی غیر مستقله ده او مسند الیه مستقلی نو په اعتبار د معنا مطابقی د مسند الیه نشي واقع کېده ځکه مسند الیه مستقلی او معنا مطابقی د فعل غیر مستقلی ځکه مرکبه د مستقل او د غیر مستقل نه په دې خو شو نو ګوره جواب شو
چې د فعل دوه معناګانې دي، یو مطابقي بل تضمني. معنا مطابقي غیر مستقله ده ځکه حدث نسبت او زمانہ، نو دا درې شیان دي په دې کې دا نسبت غیر مستقل ده. نو دا معنا مطابقي مرکب شو د مستقل او د غیر مستقل نه، او مرکب د مستقل او د غیر مستقل نه غیر مستقلی، نو معنا مطابقي د فعل غیر مستقله شو. لدی وجنه په اعتبار د معنا مطابقي سره د مسند الیه نه واقع کیږي ځکه مسند الیه مستقلی. لیکن دلته معنا مطابقی نه ده مراده، بلکې دلته معنا تضمنی یعنی حدث مراد ده، او معنا تضمنی مستقله ده. نو چې معنا تضمنی مستقله ده نو مسند الیه واقع کیدی شي ځکه مسند الیه مستقلی او د فعل معنا تضمنی مستقله ده. نو بدلته په اعتبار د معنا تضمنی سره د مسند الیه ده. معنا تضمنی څه شي د قریه مره حدث صحیح وي واضح حدث. نو دلته یوازې حدث مراد ده. اوس بل اعتراض وکړه چې یوازې حدث مراد ده، نو بیا دې په صيغه د مصدر ولې ذکر نکړو، په صيغه د فعل دی ولې ذکر کړو؟ نو جواب دا دی چې په صيغه د فعل باندې په ذکر کولو کې تجدد ته اشاره ده. چاته اشاره ده؟ تجدد ته، چې د پیغمبر دا ویرول بیا بیا شوی دي، صرف یو ځل نه و چې اذا وجد فتلاشه بیا بیا شوی دي، لیکن بیا هم چې ایمان نه راوړي. د اول اعتراض او جواب وشوخه. اول اعتراض دا چې تا فعل ته مسند الیه ویلي او فعل خو مسند الیه نشو واقع کېدل. دویم اعتراض په دې دوړو ترکیبونو کې انذرتهم کې صدارت د حمزه فوت شو. تاسو تحریری سمبټ کې ویلي دي شش چیز را بود مقتضا صدری کلام در طبعی فصیح شد ان نظم تمام شرط و قسم و تعجب و استفهام نفی امد و لام ابتدا گشتو تمام. دا دې ذهن ته میرا اوس چې شروع کول مې امید کې دې شر نه هیر شوی ورنه درانه هیر. شش چیز را بود مقتضای صدری کلام شپږ شیان تقاضا د صدارت کوي. شش چیز را بود مقتضای صدری کلام در طبعی فصیح شد ان نظم تمام شرط و قسم و تعجب و استفهام نفی امد و لام ابتدا گشتو تمام. نو به هر تقدیر حمزه تقاضا د صدارت کوي او په دې دوړو ترکیبونو کې د دې صدارت فوت شو. په اول ترکیب کې صدارت فوت شو لفظا او رتبه دواړه ځکه مستوین صيغه د اسم فاعل ده او انذرتهم دا ورته فاعل ده، فاعل لفظا مرسته ده او رتبه مرسته وي. نو به هر تقدیر په اول ترکیب کې صدارت د حمزه فوتیږي لفظا او رتبه دواړه، او په دویم ترکیب کې سواء خبر مقدم ده انذرتهم مبتدا مؤخر ده. نو رتبه خو مقدم ده، رتبه صدارت نه ده فوت خو لفظا فوت شو. په دویم ترکیب کې صدارت لفظا فوت شوی دی او په اول ترکیب کې لفظا او رتبه دواړه فوت شوی دی. د دویم اعتراض وای شو ان شاء الله د دې اعتراض نه جواب ورکړي. دا جواب ځکه دا به د دریم اعتراض نه جواب شي. جواب دا دی چې ګوره دلته حمزه او ام راغلی دی. د حمزه او د ام معنا ده اصلي معنی استفهام عن احد المستويين في علم مستفهم استفهام عن احد المستويين في علم المستفهم. صحیح ګوره عزیز الله مثال درته پیش کړم. ته په دې کمره کې ناست دروازه بنده ده، بهر د یو سړي د پښو کشاره ده، ته داسې وایي ازید ام عمرو، دا د پښو کشاره د زید ده که د عمر ده. نو ته استفهام کوي د احد المستویین په علم خپل کې، دا دواړه ستا په علم کې یو برابر دي، ته د یو تعین پکې کوي. استفهام عن احد المستویین فی علم المستفهم. نو خلاصه دا چې حمزه او ام د دې معنا د لپاره مستعمليږي. په دې معنا کې دوه شیان راغله، یو طلب د تعین چې ما ته په دې دوړو کې یو معین کا، او دویم استوا چې زما په علم کې دا دوړه یو برابر دي. په دې کمره کې ته باندې نو ته وایي چې زید او عمرو می په علم کې یو برابر دي، خو ما ته تعین وکړه چې کم یو دی. نو په دې حمزه او په ام کې دوه شیان دي شابسي، اول طلب د تعین، دویم استوا. دلته د طلب د تعین نه مجرد کا، خالد استوا د پاره کا. دا حمزه او ام دې کې دوه شیان دي، طلب د تعین او استوا. نو د طلب د تعین نه تجرید راواله، خالد استوا د پاره مستعمل کا. نو چې خالد استوا د پاره دې مستعمل کړو نو هغه حقيقي معنا د حمزه او د امر نغله، حقيقي معنا د استفهام را نغله، او چې کله حقيقي معنا د استفهام را نغله حقيقي خپل معنا پکې را نغله نو صدارت هم نه غوړي.
صدارت به الته غواړي چې په خپل حقيقي معنا پاتې وي او دلته په خپل حقيقي معنا نه ده پاتې. نو خلاصه دا چې دا اعتراض به د هلته کولای چې کله حمزه او ام په خپل اصلي معنا سره وي او دلته په اصلي معنا سره نه ده، ځکه په اصلي معنا کې دوه شیان دي، طلب د تعین او استوا. دلته د طلب د تعین نه تجرید راغلی دی، خالي د استوا په معنا سره دی په دې آیات کریمه کې. وښوي دویم اعتراض یې ذکر چې صدارت د حمزه فوت شو. نو جواب شو چې صدارت د حمزه فوتېدل په هغه وخت کې ناجایز دي چې کله خپل حقيقي معنا ترنه مراده کی، او دلته حقيقي معنا نه د مراده، تجرید پکې شوی. دریم اعتراض درته کوم دغه نه هم دغه جواب دی. دریم اعتراض دا دی چې حمزه او ام دا د احد الامرين د پاره راځي، لا علی التعین. لکه ته په کمره کې باندې او بهر د پخو کشار دی، نو ته وای زید ام عمرو، یعنی په دې ډول کې یو دی، یو ډول نه دی، ولا علی التعین. نو حمزه او ام دا د احد الامرين د پاره راځي، لا علی التعین، یعنی یو شی په کې لا علی التعین مرادي، او د سواء نسبت خو د متعدد طرف ته کیږي. لہذا تداسي ویلې شي استوى وجوده وعدمه، وجوده وعدمه، وجود او عدم پدې کې یو مراد د لا علی التعین. نو سواء د متعدد طرف ته منسوبيږي، او دا چې تنشو ویل چې استوى وجوده او عدمه، دا ناجایز دی. استوى وجوده او عدمه، ځکه استوى وجوده او عدمه کې احد الامرين مراد دی، دې ته د استوا نسبت نه دی جایز، ځکه استوا متعدد طرف ته منسوبيږي. استوى وجوده وعدمه جائز دی ځکه دې کې تعدد شته، او استوى وجوده او عدمه دا ناجایز دی ځکه دلته تعدد نشته بلکې احد الامرين مراد دی. نو دلته سواء متعدد ته منسوبيږي، او انذرتهم ام لم تنذرهم کې احد الامرين مراد لا على التعین. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته حمزه او ام په خپل معنا نه دی پاتې کنه، د دې په خپل معنا کې دوه شیان دي، طلب التعین او استوا. دلته د طلب د تعین نه تجرید راغلی دی په معنا د استوا سره دی، یعنی دا ډول مستوی دي. دا خو دو ترکیب شو، سواء په معنا د مستوین صيغه د اسم فاعل، انذرتهم ام لم تنذرهم دا ورته فاعل، اسم فاعل سره د خپل فاعل نه خبر د پاره د ان. دویم سواء خبر مقدم، انذرتهم ام لم تنذرهم دا مبتدا مؤخر، خبر مبتدا سره د خپل خبر نه دا خبر د پاره د ان. یو دریم ترکیب پکې رضی سیب کړی دی. رضی داسي وایي چې سواء خبر د پاره د مبتدا مقدری، اصل کې داسي دی الامران سواء، الامران مبتدا، سواء دا ورته خبر، مبتدا سره د خپل خبر نه خبر د پاره د ان. خوش ان شاء الله دا دریم ترکیب د رضی رحمه الله ده. الامران سواء او بیا انذرتهم ام لم تنذرهم، د دې الامران د پاره بیان ده. الله پاک فرمای ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، تر دې پوری جمله شو. ان الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي، ویر انذار او عدم انذار په دې دواړو باندې یو برابر دي، انذار او عدم انذار ورته یو برابر دي، جمله ختم شو. خویرول او نو ویرول یو برابر دي. ان الذين كفروا، الذين دا موصول دي، كفروا دا ورته سله ده، موصول سره د خپل سلینه په دې کې تعریفي. دلته یا تعریف د عهد د پاره ده، معین کافران مراد دي، لکه بلهب، ابو جهل، عتبه او شیبه، دغه مخصوص کافران چې دي دې ته ویرول او نو ویرول یو برابر دي. مخصوص کافران مراد دي، نو هیڅ اشکال نشته. او الف لام د استغراق د پاره شي، ان الذين كفروا، الف لام نه دا تعریف د موصول کده استغراق د پاره شي، نو مطلب به دی چې ټول کافران دوی ته انذار او عدم انذار یو برابر دي، ټول ته خو یو برابر نه دي. بعضی کافرانو خو ایمان راوړی دي، نو بیا بدل ته د غیر مسورین ترې نه خاص کی، نو بیا به تخصیص کوي الف لام د استغراق د پاره کې. لا یؤمنون، الله پاک فرمای دوی ایمان نه راوړي. دا لا یؤمنون دا ګور ځان ته جمله ده، د ما قبل سره ربط نشته. دې کې درې ترکیب درته کوم. اول ترکیب پکې دا دی چې لا محل لها من الاعراب، اعراب محلی نه لري. مخکې الله پاک فرمایلیو ان الذين كفروا، دا الذين كفروا ابو جهل دی، ابو لهب دی، دا خلک چې دي انذار او عدم انذار ورته یو برابر دی. نور په څه کې یو برابر دی؟ په ایمان کې که په عدم ایمان کې. انذار او عدم انذار یو برابر دی. څنګه یو برابر دی؟ په ایمان کې چې دوی مؤمنان دي، نو انذار او عدم انذار ورته یو برابر دی.
او کافران دي انذار او عدم انذار ورته یو برابر دی. ما فيه الاستواء پکې نو ذکر شوی نو دې کې الله پاک ما فيه الاستواء ذکر کړ چې لا یؤمنون. ما فيه الاستواء عدم ایمان دی. د دوی د عدم ایمان په نسبت انذار او عدم انذار یو برابر دی. که انذار او کوم عدم ایمان دی، که عدم انذار او کوم عدم ایمان دی. انذار په صورت کې لا یؤمنون دی، د عدم انذار په صورت کې لا یؤمنون دی. نو ما فيه الاستواء الله پاک بیانوي. نو دا جمله مستأنفه ده لا محل لها من الاعراب ده، او الله پاک پکې بیان د ما فيه الاستواء کوي چې دا برابرواله په عدم ایمان کې ده، په ایمان کې نه ده. دا یو ترکیب شو. دویم ترکیب پدې کې دا چې لا یؤمنون دا حال مؤکده ده، ذل حال ورته د علیهم دا ضمیر مجروره ده. سواء علیهم دوی ته یو برابر ده. انذار او عدم انذار، انذار او عدم انذار ورته یو برابر ده. دا غینا عدم ایمان رو فهمیدو اجمالا، فلا یؤمنون کې د عدم ایمان تاکید راغلو نو حال مؤکده ده. کوی شوی دریم ترکیب پکې دا دی چې دا بدل اشتمال ده. بدل اشتمال په تاسو پیژنئ. بدل اشتمال په هغه ځای کې ذکر کیږي چې مبدل منه وافي بالمراد نه په ټول مراد باندې دلالت نه کوي. نو الته بدل ذکر کیږي چې په وفا بالمراد راشي. نو ګوره مخکې جمله کې الله پاک ویلو دا ابو جهل او ابو لهب او عتبه او شیبه د کافرانو په باره کې چې دوی ته انذار او عدم انذار یو برابر ده. انذار او عدم انذار یو برابر ده، خو پس کې یو برابر ده. دای په کې نو ویلي چې پس کې یو برابر ده. ما فيه الاستواء نو ذکر شوی نو وفا بالمراد نو راغلی. نو لا یؤمنون کې وفا بالمراد راغله نو دې ته ویل شي بدل احتمال. پوه شئ. یو د علم کلام مسله اخر کې درته ذکر کوم. تکلیف بالممتنع لذاته، ممتنع لذاته په دې باندې تکلیف جایز ده کنه جایز ده. نو په دې کې درې مذهب دي. تکلیف بالممتنع لذاته، ممتنع لذاته یو ممتنع لذاته ده بل ممتنع لغیره ده. نو ممتنع لذاته په دې تکلیف جایز ده کنه ده جایز. لکه دا تکلیف جایز ده چې الله پاک موت مکلف کړي په اجتماع د نقیزینو او کنه ده جایز. نو په دې کې درې مذهب دي. د جمهور او د معتزله په نيز دا تکلیف بالممتنع نه ده جایز. د جمهور او د معتزله په نيز تکلیف بالممتنع نه ده جایز. یعنی دا نه ده جایز چې الله پاک د انسانان په اجتماع د نقیزینو مکلف کړي یا په ارتفاع د نقیزینو مکلف کړي. دویم د بعض اشاعره او مذهب ده. بعض اشاعره وایي چې تکلیف بالممتنع عقلا جایز ده لیکن غیر واقع ده. دریم مذهب د بعض اشاعره ده. بعض اشاعره وایي چې تکلیف بالممتنع لذاته جایز هم ده واقع هم ده. ځکه عزیز الله دریم مذهب ورته بس اول د جمهور یعنی زمون مذهب ده او معتزله را سره په دې کې متحد دي چې تکلیف بالممتنع شابسي غیر جایز ده، نه جایز ده نه واقع ده. دویم مذهب د بعض اشاعره ده چې جایز ده خو واقع نه ده. او دریم مذهب د بعض اشاعره ده شابسي چې جایز هم ده او واقع هم ده. دویم تکلیف بالممتنع لغیره ده. په ممتنع لغیره باندې تکلیف اتفاقا جایز ده. په دې باندې بنده مکلف کېدی شي. بهر تقدیر یو مذهب دا شو چې ممتنع لذاته باندې تکلیف جایز هم ده او واقع هم ده. د دې بعض اشاعره د لپاره دلیل د آیات کریمه ده چې په دې آیات کریمه کې تکلیف بالممتنع راغلی ده. نو واقع شوی ده تکلیف بالممتنع. نو تکلیف بالممتنع جایز هم ده او واقع هم ده. که جایز او واقع نه وي نو په دې آیات کریمه کې بنه راتله. په دې آیات کریمه کې تکلیف بالممتنع راغلی ده. بالممتنع لذاته. ممتنع لذاته چاته وایي؟ مجبور یم ځکه چې وفاق والا ته به د دې تعریف هم مسکوي. ممتنع لذاته چاته وایي؟ وایي قاری عامله ما يلزم من فرض وقوعه محال. دې ته وایي ښه چاته وایي؟ ما يلزم من فرض وقوعه محال. ممتنع لذاته دې ته وایي چې کدا متحقق شي نو محال ترې نه لازمي. ما يلزم من فرض وقوعه محال دې ته ممتنع لذاته وایي.
نو ګوره په دې آیات کریمه کې د ابو لهب د ابو جهل د عتبه او د شیبه د دوی ایمان چې د ممتنع لذاته دی ممتنع لذاته ځکه دی چې که دوی ایمان راوړو د دوی ایمان که واقع شي نو د دې آیات تکذیب براشي او د آیات تکذیب محال دی نو ګوره د دوی د ایمان نه محال لازمیږي ما یلزم من فرض وقوعه محال هم دې ته ممتنع وایي که نه ابو جهل چې ایمان راوړي د آیات به کاذب شي که به نه شي د آیات به د آیات کې به دروغ ذکر شي تکذیب د آیات به راشي او تکذیب د آیات محال دی او دا محال لازم شو د ایمان د ابو جهل نه نو ایمان د ابو جهل ممتنع لذاته شو نو به هر تقدیر ایمان د ابو جهل د ابو لهب د عتبه او د شیبه دا ممتنع لذاته دی او ممتنع لذاته د دې وجه نه دی چې ممتنع لذاته دی ته وایي چې ما یلزم من فرض وقوعه محال د وقوعنا محال لازمیږي او دلته محال دا لازمیږي چې که دوی ایمان راوړي نو کذب د دې آیات کریمه براشي او د آیات کریمه کذب محال دی نو د دوی ایمان محال دی ممتنع دی او بیا مکلف دی بیا ابو جهل مکلفو په ایمان نو ګوره تکلیف بالممتنع لذاته وی واقع دی ابو جهل مکلف دی په ایمان او د ابو جهل ایمان چې د ممتنع لذاته دی ولی که ایمان راوړي نو کذب د آیات براشي او کذب د آیات محال دی پرې پوه شو دویمه طریقه د جذر اسم ده عزیز الله خان ګوره ورته ابو جهل مکلف دی چې په دې قرآن ایمان راوړي ابو جهل په چا مکلف دی چې په دې قرآن ایمان راوړي په قرآن کې دا لا یؤمنون هم راغلی دی نو ابو جهل په دې مکلف دی چې په لا یؤمنون هم ایمان راوړي او چې ابو جهل په لا یؤمنون ایمان راوړي نو ایمان د ابو جهل په لا یؤمنون دا فرع د عدم اتصاف بالایمان ده نو دی مکلف بالایمان دی چې په ټول قرآن به ته ایمان راوړي په ټول قرآن کې لا یؤمنون هم شته نو د دوی ابو جهل ایمان په لا یؤمنون دا فرع د چا د شابسي فرع د اتصاف د ابو جهل د په عدم ایمان نو ګوره ابو جهل متصف په ایمان او په عدم ایمان شو دې ته اجتماع د زدین وي نو که ابو جهل ایمان راوړي اجتماع د زدین براشي پوه شئ څنګه به اجتماع د زدین راشي ابو جهل دلته ودرېدو وایي چې ما ایمان راوړی په قرآن په قرآن کې لا یؤمنون ده فلا یؤمنون ایمان راوړی دی لا یؤمنون کې دا بیان شوي چې ابو جهل ایمان نه راوړي نو فلا یؤمنون باندې ایمان فرع ده اتصاف د ابو جهل د په عدم ایمان نو ایمان راوړو متصف په ایمان او فلا یؤمنون ایمان راوړو او فلا یؤمنون باندې ایمان فرع د اتصاف د ابو جهل د په عدم ایمان نو عدم ایمان امراغه ایمان امراغه د اجتماع د نقیزینو ده نو که ابو جهل مکلف په ایمان شنو اجتماع د نقیزینو براشي نو دا د بعض اشاعره او مذهب دی چې تکلیف بالممتنع جایز دی تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره دا د ابو جهل ایمان دا ممکن دی بالذات ممتنع دی بالغیر د ابو جهل ایمان څه شی دی ممکن دی بالذات په اعتبار د ذات سره څه محال نه راځي په اعتبار د غیر سره محال راځي چې الله دا جمله خبریه په قرآن کې ولیکله چې ان الذين كفروا صحیح نو په اعتبار د ذات پکې محال نشته په اعتبار د دې آیات سره پکې محال دی نو په اعتبار د غیر پکې محال راغی او په اعتبار د غیر چې محال راشي هغې ته ممتنع بالذات نه وي بلکې ممتنع بالغیر ورته وي نو د ابو جهل ایمان چې دی ممتنع بالغیر دی او ممکن بالذات دی او زموږ اختلاف چې دی په ممتنع بالذات کې دی په ممتنع بالغیر کې نه دی ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم پوښ ان شاء الله چې کنه ختم الله على قلوبهم دا د ما قبل د پاره برهان لمی دی د لا يؤمنون د پاره لا يؤمنون خطرناک دعوه ده دوی ایمان نه راوړي د دې لپاره دوه دلایل ذکر کړو یو برهان لمی او بل برهان انی ایمان نه راوړي برهان لمی یعنی علت څه ده ختم الله على قلوبهم دا علت ده اثر څه ده برهان انی څه ده سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم نو لا يؤمنون ما قبل برهان انی ده او ما بعد برهان لمی ده نو په دې منځ کې دعوه ده دای ربط شو برهان انی او لمی خو مخکې درته خودلو چې علت دلیل کې دا برهان لمی ده او چې معلول دلیل کې دا برهان انی ده نو مخکې برهان انی اوس برهان لمی ده
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الله پاک مهر لګولې ده د دوی په زړونو، وعلى سمعهم او د دوی په قوت سامعه، وعلى ابصارهم او الله مهر لګولې د دوی په قوت باصره، د دوی په قوت باصره چې د غشاوتون پردي دي. على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، دري على الله پاک ذکر کړو. على قلوبهم وعلى سمعهم دا د ختمه پورې تعلق لري. وعلى ابصارهم غشاوة، على ابصارهم خو به د غشاوتون پورې تعلق لري. خو به هر تقدیر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، دا دواړه علاګان خو د یو ختمه پورې تعلق لري. الله پاک د څه حکمت لپاره مقرر کړو؟ نو الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې د زړونو او د غوږونو مهر دا مستقل دی، په دواړو یو مهر نه دی لګېدلی. که الله پاک علا نه ذکر کړی نو متوهم به دا توهم کولو چې په زړونو او په غوږونو یو مهر لګېدلی دی، مستقل نه دی لګېدلی. نو الله پاک علا مقرر کړو، دې خبرې ته اشاره کوي شاباسي چې په زړونو ځان ته مهر لګېدلی او په غوږونو ځان ته مهر لګېدلی. استقلال د مهر ته اشاره ده. متکلمین او عام مفسرین فرمایي چې په دې آیات کریمه کې حقیقی ختم او حقیقی غشاوتون نه ده مراد، حقیقی مهر نه ده مراد، پزړې حقیقی ټاپه نه ده لګېدلې او په غوږونو یې حقیقی ټاپه او حقیقی مهر نه ده لګېدلې، بلکې دلته تشبیه ده د کفارو حالت چې گمراهی او چې رسوخ د گمراهی او رسوخ د فسق ده. دا هيئت ترکیبی د کفارو دا مشبه به ده، دا مشبه ده. هيئت ترکیبی د کفارو د دوی هيئت دا چې په کفر او په گمراهی کې راسخ دي، مضبوط دي. نو دا حالت د کافرانو مشبه ده، او حالت د مهر چې په یو شی باندې مهر او ټاپه لګېدلې وي هغه مشبه به ده. نو ګوره د کفارو حالت چې کفر او گمراهی پکې داسې راسخه ده چې ایمان د دوی زړونو ته نه ننوځي، دا د کفارو حالت مشبه. او د مهر او د پردې حالت دا مشبه به، چې مهر او پرده دا د بیرونی اشیاء د ورننوتلو نه مانع. نو کفارو تم د کفارو حالت هم د دینه مانع دی چې دوی ته ایمان ورننوځي. نو د کفارو حالت د دینه مانع دی چې ایمان ورته ننوځي. د مهر حالت هم د دینه مانع دی چې بیرونی شی ور داخل شي. نو دا هيئت د کفارو د دې هيئت سره مشابه شو، نو تشبیه مراد ده. نو د کفارو حالت داسې دی لکه ګونګټه، دا د ګندګۍ ګونګټه، دا وی د ګندګۍ سره طبعی محبتي او د خوشبوئی سره نفرتي. نو د کافرانو د کفر د نجاست سره طبعی محبت ده او د ایمان سره نفرت ده. دا د ګونګټي محبت د نجاست سره ده او د کافرانو محبت د کفر د نجاست سره ده. نو د کافرانو د حالت مشبه ده او دا د مهر حالت ورته مشبه به ده. مهر چې په یو شی ولګېږي نو بهرنی شی به نشي ورتلی، نو د دوی زړونو ته بهرنی ایمان نشي ور داخلي دی. نو اکثر مفسرین وایي چې دلته حقیقت نه دی مراد بلکې دغه تشبیه مراد ده. خو راجحه معنا پکې دا ده چې دلته حقیقت مراد ده. حقیقي ټاپه د کافر په زړه لګېدلې ده او حقیقي ټاپه یې په غوږونو لګېدلې ده. حسن بصري رحمه الله فرمایي چې د ختم او د غشاوتون نه حقیقي ختم او حقیقی پرده مراده ده، خو مجهول الکیفیت ده، یعنی د انسانانو د نظر نه پناه ده. انسانانو ته نخکاری، ملائکو تخکاری، لکه د مؤمن په زړه کې چې د ایمان نقش ده. الله پاک فرمایي اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، دا داسې خلک دي چې الله د دوی په زړونو کې ایمان لیکلی دی. د مسلمان په زړه کې د ایمان نقش ده، د کافر په زړه کې ټاپه د کفر ده او پسترګوی پرده د کفر ده. دا پرده او دا ټاپه ملائکو تخکاری، لہذا ملائکه د کافر د پاره کافر باندې لعنت وي او د مسلمان د پاره د الله نه بخنه غواړي. نو حقیقي ټاپه مراده ده، مجاز او تشبیه ته ضرورت نشته. او دا د احادیث نم ثابته ده چې دلته حقیقي ټاپه مراده ده. ګوره اخرج البزاز والبهقي في الشعب وضعفه، یو ضعیف حدیث ده، خو نور احادیث بیا د دې تایید کوي. دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روایت ده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطابع معلق بقائمة العرش. ټاپه چې ده
د عرش د ستنو پورې راځوړنده ده، ټاپه د عرش پورې راځوړنده ده. فاذا انتهك الحرمه وعمل بالمعاصي وجترئ على الله، کله چې د الله حدود پایمال شي او انسانان ګناهونه وکړي او په الله پاک باندې زړورتیا وکړي، نو الله د عرش نه دا ټاپه راواخلي راویلېږي او د دې سړي د دې ګناهګار په زړه ولګوي. نو دا ټاپه چې د په زړه ولګېږي فلا يقبل بعد ذلك شيئا، د دې نه وروسته به هېڅ نه قبلوي. دا حدیث په در منصور کې راغلی دی د دې آیات کریمه لاندې چې بل طبع الله عليها بکفرهم، دا حدیث هلته نقل کړی دی. نو به هر تقدیر د عرش لاندې یوه ټاپه راځوړنده ده. یو انسان چې ګناه کوي دا ټاپه د عرش نه راځي او د ده په زړه باندې لګېږي. پوه شو؟ نو حقیقي ټاپه مراده ده، خو موږ ته نه ښکاري، مجهولة الکیفیت د ملایکو ته ښکاري. دا حدیث ضعیفه دی، خو نور صحیح احادیث د دې تایید کوي. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو مسلمان ګناه وکړي نو د ده په زړه یو تور داغ ولګېږي، چې کله توبه وباسي نو بیا زړه صفا شي، او چې کله بله ګناه وکړي نو هغه تور داغ نورم غټ شي، حتی چې د ده زړه ټول تور شي. چې ټول زړه تور شو، همدغه رین دی چې الله پاک په دې آیات کریمه کې ذکر کړی دی چې کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، د دوی ګناهونو د دوی په زړونو باندې رین یعنی ټاپه لګولې ده. په خبره پوه شو؟ نو حقیقي ټاپه مراده ده، تشبیه نه ده مراده. نو ګوره موږ ته په سترګو باندې تور رنګ او سپین رنګ ښکاري، نو دارنګې ملایکو ته د زړونو ټاپې ښکاري، د زړونو توروالی او د زړونو سپینوالی ملایکو ته ښکاري او موتا ته نه ښکاري. امام مجاهد رحمه الله فرمایي قرآن کریم کې د زړونو په باره کې د کافرانو د زړونو په باره کې 3 لفظه ذکر کیږي. لفظ د ختم، ختم الله على قلوبهم، لفظ د رین، بل ران على قلوبهم، لفظ د طبع، طبع الله على قلوبهم. څو لفظه شو؟ 3. رین د دې پسې ختم او طبع، دا دواړه یو ځای کړه، او دریم اقفال، ټول 4 دي خو دا دوه یو ځای کړه. رین په ټیټه مرتبه کې دی، رین زنګ ته وایي. بل ران علی قلوبهم، د دوی زړونو زنګ نیولی دی، حقیقي زنګ دی، ملایکو ته ښکاري او موتا ته نه ښکاري. نو رین ټیټه مرتبه کې دی. د دې پسې قوي مرتبه د ختم او د طبع ده. ختم او طبع دا په درجه کې مضبوطه ده. ختم الله علی قلوبهم او طبع الله. د ختم او د طبع نم بیا مضبوطه مرتبه چې ده د اقفال ده. ام علی قلوب اقفالها، ام علی قلوب اقفالها. نو 4 مرتبې دي. د بعضې چا په زړه رین وي، د بعضې چا په زړونو ختم او طبع وي، او د بعضې چا په زړونو باندې اقفال وي. پلف ورته الله پاک اچولی. نو د دې اقوالو نه معلومیږي چې ختم یو امر حقیقي دی، ملایکو ته ښکارېږي او موږ ته نه ښکاري. نو زموږ د تقصیر د وجې نه، زموږ د عدم احساس د وجې نه د ملایکو عدم احساس نه راځي. زموږ عدم احساس د ملایکو عدم احساس لره مستلزم نه دی. داسې ډېر شیان دي چې موږ ته نه محسوسېږي، ملایکو ته محسوسېږي او اولیاو ته محسوسېږي. ګوره په بعضې حدیثو کې راځي، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا، چې کله یو انسان دروغ وایي نو ملایکه ترېنه یو میل وتښتي من نتن ما جاء به، د بوی د هغې خبرې نه چې ده کړې ده، د ده خبره بوی کوي، دا دروغ بوی کوي، دا بوی موتا ته نه محسوسېږي او ملایکې ته محسوسېږي. نو ما تا د بوی حس نشو کولی او ملایکې کولی شي. نو زما او ستا د عدم احساس نه خو د ملایکې عدم احساس نه راځي. دارنګې په بل حدیث کې راځي، د حضرت جابر رضی الله عنه نه روایت ده، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنه، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو بدبویه بوی راغلو، ډېر خطرناک بوی راغلو. پیغمبر علیہ السلام محسوس کړو او صحابه محسوس کړو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتدرون ما هذه الريح، آیا تاسو پوهیږئ چې دا بوی د څه شی دی؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنین، دا بوی د هغې خلکو دی چې د مسلمانانو غیبت کوي، د غیبت کوونکو د خلو بوی دی. نو ګوره پیغمبر علیه السلام محسوس کړو، صحابه محسوس کړو، او ما ته د غیبت بوی نه محسوسو، ما ته خو د غیبت نه خوند اخلو.
نو بهر تقدیر ګوره د غیبت بوی محسوسیږي اولیاء محسوسی دارنګ دروغ بعضی اولیاء په پویږي چې ته دروغ وای مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله به حلال او حرام شی پیژندلو مولانا صفدر کړوی رحمه الله دا شل کله وابیو او د وهابیت عجیب او غریب قصې دي وای ما به غټه فتح دا غنله چې کور ته براغلم او مور او پلار ته به می ویل چې تاسو کافران او مشرکان یو منځ مینه کی منځ نه کیږي او مور او پلار به وای تاسو ویل چې تم مسلمانی موږ مسلمانان یو وای ما به ورته ویل چې نه تاسو ټول عمر په کفر کې تیر شوی وای غټه فتح برته دا ښکارېده چې مور او پلار ته می کافر ویل دا لوی واقعه ده دی وای څنګه حنفي شوم نو دی وای خو به هر تقدیر هغه به زمونږ درس خرابېږي نو ګوره احمد علی لاهوری رحمه الله ته بدوی ورتلو احمد علی لاهوری رحمه الله هغه به حلال او حرام سره پیژندل مڼې ورته وروړي وي څه حلال وي څه حرام وي دواړه سره ګډې وډې کړې وي هغه سره جدا کړي چې دا حلال دي دا حرام دي امام ابو حنیفه رحمه الله به د اودس په اوبو کې ګناهونه لیدل نو موت ته نخکاری زما واست عدم احساس دل نه ده مستلزم چې ملائکه احساس دیم نه ملائکه تخکاری دا ټاپا پسړه چې کومه ټاپا لګیدلې په غوګونو کومه ټاپا لګیدلې او پسترګو کومه پرده ده دا امر حقيقي دی ملائکه ته الله پخکار کوي اگر چې موت ته نخکاری پوه نو ختم الله علی قلوبهم الله د دوی پزړونو باندې ټاپا لګولې دا حقيقي ټاپا مراده ده روح المانی دلته ډیر زیات تحقیق به نظیر کړی دی هغه تحقیق په 2 ورځې کې موږ نشو خلاصولای ما درته خلاصه را نقل کړه صحیح شو بس حقیقي ټاپه مراده ده خدا ټاپه الله په زړه ولګوله نو د دې څه ګناه ده کله ټاپه نه ولګولې نو دوی به ایمان راوړي وي خو الله ټاپه ولګوله نو دوی ایمان نه راوړي نو د دوی څه ګناه ده نو جواب دا دی چې دا ټاپه الله ابتداء نه ده لګولې ابتداء الله ټاپه نه ده لګولې بلکې جزاء نه لګولې ده اول کافرانو اعراض وکړو استکبار وکړو تکذیب وکړو نو د دوی د اعراض او د استکبار او د تکذیب په جزا کې الله د دوی پزړونو ټاپه ولګوله د دوی په غوګونو ټاپه ولګوله او د دوی په سترګو پردې راوستي الله پاک فرمایي فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم د دوی د کفر په وجه الله په دوی ټاپه لګولې نه دا ټاپه لګول ابتداء نه ده بلکې جزاء ان د دوی ملامت دي دارنګ الله پاک فرمایي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم چې کله دوی کاږه شو نو الله یې زونم کاږه کړ یعنی چې کله دوی کفر وکړو نو الله یې زونه کاږه کړ نو دا ټاپه ابتداء نه ده بلکې جزاء ان ده شکم د زونه وته ان شاء الله بالفرض روح المانی ولا داسي وي هغه تحقیق حصول دی نو که تاسو تر نقل کوم هغه داسي وي ښه 15 مراتب جوړي ګوره ورته ګوره په بوش کې په ازل کې استعداد د کفر په دې کې استعداد د کفر چې کله په ازل کې د استعداد د کفر او په تاسو کې په ازل کې استعداد د ایمان دا استعدادونه ازلی دي په کافرانو کې استعداد د کفر ازلی دی او په دې مؤمنانو کې استعداد د ایمان ازلی دی نو اول استعداد دی بیا د الله علم دی په دې استعداد د دې استعداد هم ازلی دی د الله علم هم ازلی دی حادث یو نه دی خو دومره ده چې دا ډول په ازل کې دي دا تقدم او تأخر ذاتی دی زمانی نه دی نو یو حادث نه دی اول استعداد د کفرونو او د ایمانونو دی دویم څه شی ده د الله علم الله په دې عالم چې په کافرانو کې استعداد د کفر ده او په مؤمنانو کې استعداد د ایمان ده د الله علم په دې راغلو دا د الله علم هم ازلی ده د استعداد تر نه مخکې ده په دا تقدم ذاتی ده زمانی نه ده چې د الله علم راغی الله د خپل علم مطابق ارادي کوي چې څنګه علم وي داسې اراده کوي د الله اراده د الله د علم مطابق ده نو په ازل کې الله اراده وکړه مؤمنانو ته د ایمان او کافرانو ته د کفر اراده وکړه خو د خپل علم مطابق الله اراده وکړي نو چې اراده وکړي کافران چې کرا پیدا شو نو کفر مراد شو او مؤمنان چې پیدا شو نو ایمان مراد شو
صحیح شو څلور مرتبه شو کنه ما دا ته ویل چې پنځه دي خو هغه څلور شو اول په کافرانو کې استعداد ذاتی د کفر او مؤمنانو کې استعداد ذاتی د ایمان دویم د الله علم الله په دې استعدادونو عالم دی دریم د الله اراده د خپل علم مطابق الله اراده کوي څلورم مرادیدل د کافر کفر مراد شي د مسلمان ایمان مراد شي په دې کې دا کافر مجبور دی خامخا به کافر کیږي او خامخا به مسلمان کیږي د دې طرف نه را شروع کا مرادیدل د کفر د کافرانو په دې کې دا کافر مجبور دی مرادیدل د ایمان د مؤمنانو په دې کې د مؤمنان مجبور دي ولی مجبور دي ځکه الله ورته اراده کړی او د الله د ارادې نه د مراد تخلف نه راځي چې الله اراده وکړه د مراد به مغه کیږي نو کافران په کفر کې مجبور دي مؤمنان په ایمان کې مجبور دي ولی مجبور دي ځکه الله ورته اراده کړی ده الله اراده ولی کړی ده الله خپل اراده د خپل علم مطابق کوي په کافرانو علم د کفر راغلی او په مؤمنانو علم د ایمان راغلی خدا الله علم د دوی د استعدادونو تابع دی دوی کې استعداد د کفر او په دې بل کې استعداد د ایمان نو چې پچا کې استعداد د کفر او هغه باندې د الله علم د کفر راغلو په دې استعداد او چې پچا کې استعداد د ایمان او په هغه باندې الله علم د ایمان راغلو به د خپل علم مطابق اراده وکړه به د ارادې مطابق وړله کافر شو بل مؤمن شو دا کوم چې کافر شو دا په کفر کې مجبور شو او چې کوم مؤمن شو دا په ایمان کې مجبور ده ملامتیا د استعداد نه شروع شوې ده د ارادې نه نه شروع شوې ده د چا نه شروع شوې د استعداد نه شروع شوې ده نو ملامت کافران دي الله پاک د دوی د استعدادات مطابق ارادې ورته کړې دي خو دا د روح المانی تحقیق ده او دغه ارادې نه الله پاک تعبیر په ختم باندې کړی ده ختم الله علی قلوبهم الله په زړونو مهر لګولې ده یعنی د کفر اراده ورته کړې ده مؤمن ته د ایمان اراده کړې ده کته و چې په کې مجبور دي نه ټیک ده مجبور دي نو بیا دوی ملامت ولیدي هغه د استعداد په وجه ملامت دي هغه استعداد د دوی ذاتی دی ختم الله علی قلوبهم بالفرض ولیکن دا تحقیق خون نه کوي خون د دې وجه نه کوي زما سر په نخلاصي یو مرادیدل د کفر دی په دې کې کافر مجبور دی دا مرادیدل د ارادې د وجه نه دی او اراده د علم د وجه نه ده علم د چا د وجه نه ده د استعداداتو د وجه نه ده کافرانو کې استعداد د کفر د مؤمنانو کې استعداد د ایمان ده دا استعداد په کې چا راوسته ده روح المانی وای دا ذاتی ده دا په کې چا نه راوسته دا بعینه د معتزله او تقریبا عقیده شو چې خالق د ټول شیانو الله نه ده نو خالق د استعداد څوک ده کافر کې استعداد د کفر پیدا کړي دی او مسلمان کې استعداد د ایمان پیدا کړي د دې استعداد خالق څوک دی روح المانی وای د دې خالق الله نه دی دا د دوی ذاتی دی ولیکن د دې خالق الله پاک شي نو خلق فرع د علم ده خلق فرع د چا د شابسي اول به علم راځي او بیا به خلق کوي حالل کې علم فرع د دې استعداد ده اول استعداد راغلی به علم راغلی اوس کدا استعداد ذاتی نشي بلکې الله پاک پیدا کړی وي نو بیا به خلق فرع د علم ده او دلته علم فرع د استعداد ده نو بیا به علم فرع د استعداد نشي خو شو خبره نو ما درته خبره وکړه حقيقي خبره ده د حدیث مطابق چې د ختم نه حقيقي ټاپه مراده ده الله د کافرانو په زړونو حقيقي ټاپه لګولې په غوګونو حقيقي ټاپه لګولې په سترګو حقيقي پردي دي موت ته نخکاری ملائکه تخکاری او دا ولی لګولې ابتداء نه ده لګولې صرف جزاء نه لګولې ده اول دوی تکذیب وکړو اعراض وکړو کفر وکړو استکبار وکړو په جزاء کې الله په پیټا په لګولې دل فرض کدا مہر الله پاک ابتداء نه ویل جزاء نه ویل لګولې ابتداء نه لګولې نو دا هم ظلم نه ویل حضرت عطا رحمه الله د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه سره ورځ ناستو په دې ټیم کې یو سړی راغلو د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه چې الله پاک زمانه هدایت واخلي او گمراه میکي نو دا به زما سره ظلم وی که بنئ نو حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ورته فرمایل که الله پاکستان هدایت واخلي کدا هدایت سم مملوک وي او الله پاک درنه خسته وي بیا به ظلم وي خو کدا هدایت د الله مملوک وي او الله خپل مملوک خسته نو دا به ظلم نه
او دا مملوکات خو ټول د الله پاک دي نو که ابتداءً الله پاک ټاپي ولګي او د خلکو نه هدایتونه واخلي نو دا هدایتونه د الله مملوکات دي بیا هم ظلم نه دی بیا هم عدل دی د الله په اختیار کې دی ختم الله على قلوبهم الله ټاپه لګولې د دوی په زړونو باندې حقیقي ټاپه وعلى سمعهم او ټاپه لګولې ده على سمعهم د سمع دو معناګانې د قلب هم دو معناګانې د قلب و معنا ده لحم صنوبري مركوز في الجانب الايسر تحت الصدر بقدر الاصبعين صنوبري غوښه ده د سینې نه دوه ګوتې لاندې ده د قلب و معنا ده غوښه ده لحم صنوبري مركوز في الجانب الايسر تحت الصدر بقدر الاصبعين كيف یو په دې غوښه کې رباني لطیفه ده د دویمه معنا ده د قلب و معنا ده د غوښه دویمه معنا ده هغه رباني لطیفه علما د شرح دی رباني لطیفه ته قلب وایي دغه رباني لطیفه چې دا د انسان د انسانیت لپاره مدار ده او دغه رباني لطیفه د دې وجه نه موږ مکلف شوي یو په احکام شرعیه باندې د دې رباني لطیفې نه کله تعبیر په نفس باندې کیږي و نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها او کله کله د دې رباني لطیفې نه تعبیر په روح باندې کیږي قل الروح من امر ربي دا قلب باعتبار المعنى الاول دا د عالم الخلق نه ده او باعتبار المعنى الثاني چې رباني لطیفه ده دا د عالم الامر نه ده په دې لطیفه ربانیه باندې مهر لګیدل مراد دي په دې رباني لطیفه چې کله مهر ولګيږي نو بیا د کشف او د الهام او د هدایت دروازې بند شي نو ختم الله على قلوبهم نو د قلب نه یو لحمي صنوبري نه ده مراد بلکې څه مراد ده لطیفه ربانیه لطیفه ربانیه په دې لطیفه ربانیه الله مهر لګولې ده دا لطیفه ربانیه ملائکه تخکاری او دا مهر ملائکه تخکاری وعلى سمعهم او الله مهر لګولې ده د دوی په سمع د سمع دو معناګانې دي آلة جارحه یعنی غوږ او دویم قوه سامعه دلتم دویمه معنا مراده ده په قوت سامعه باندې الله پاک مهر لګولې ده نو چې په دې قوت باندې مهر ولګيږي نو د غوږ د لارې نه چې کوم هدایت راځي هغه بیا زړه ته نه رسیږي وعلى ابصارهم ابصار جمع د بصر ده د سترګو رڼا ته وایي د زړه رڼا ته بصیرت وایي نو على ابصارهم غشاوه د دوی په سترګو باندې غشاوه پردي دي نو حقيقي ختم او حقيقي پرده مراد شو معتزله وایي چې په زړه باندې د مهر لګول په سترګو باندې د پردې راوستل دا یو امر قبیح دی الله پاک ته د دې نسبت نه کیږي بلکې بعض معتزله وایي چې خاتم مهر لګون کې دا شیطان دی وای الله پاک ته نسبت مجازي عقلی دی مجازي عقلی دا څه دی چې الله پاک شیطان ته دا قدرت ورکړي چې ته د خلکو په ژوند مهر لګوا او د خلکو په سترګو پردې راولا نو دا پرده راوستون کې و شیطان دی او مهر لګون کې هم شیطان دی الله ته نسبت مجازن کیږي چې الله شیطان ته د دې قدرت ورکړي خوش لیکن اهل سنت والجماعت فرمایي چې دا اسناد حقيقي دی الله دا مهر لګولې او الله پاک په سترګو پرده راوستي دا ټول نو د الله په قدرت کې دي الله پاک په خپل قدرت باندې د خلکو زړونه اړي راړي ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون دارنګ الله پاک فرمایي يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء نو د خیر او د شر او د کفر او د ایمان د ختم او د غشاوتون د دې ټول خالق الله دی البته د کسب په اعتبار بندگانو ته مقصودی دي نو یو د ختم خلق دی دا ټاپه الله لګولې ده د کسب په اعتبار کافرانو ته منسوبېږي چې دوی سرکشي کوله تکذیب کوله استکبار کوله نو کسب د ټاپې وکړو نور لګون کې د ټاپې الله پاک دی ولهم عذاب عظیم الله پاک فرمایي د دوی لپاره عذاب عظیم غټ عذاب دی امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي چې د کافرانو لپاره عذاب عظیم دی ګوره دا عذاب ذاتی عذاب دی یو فعلی عذاب دی د کافرانو لپاره ذاتی عذاب د الله دی تخلف نشي راتلی کافران داسې دي لکه ذات او دا عذاب داسې دی لکه د ذاتیاتو نه د ذات او د ذاتیاتو په مابین کې تخلف نه وي نو کافران به د عذاب نه خلاصي او د مسلمانانو لپاره عذاب دا عارضي دی
د یو سورج د پاره وای ان رحمتي سبقت غضبي دا د مسلمانانو په باره کې ده د کافرانو په باره کې نه ده نو د دې لپاره عذاب عظیم ده